علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روژه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. هېواد سره تعلق لرونکې پښتو مشهوره شاعره نور احساس نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته مخکې شوې ده. د سید ولی شاه له وجې خپل مخ راښکاره کړو او د یو هلک سره وتښتېده. دوستانو بیا د هغه تښتېدو بعد په لا یو ویډیو باندې راغله او وی ویلې دا قدم ما د سید ولی شاه له وجې اوچت کړو. سید ولی شاه به زه بار بار تنګولم. ما ویلې چې ځان یو ښایسته هلک وګورم او هغه سره واده وکړم. نور احساس وایي ډېر ځل زه چې کوم د هلک سره وتښتېدم زه به د سره ډېر ځل واده وکړم. نور احساس نورې څه خبرې وکړې پوره معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انشاء الله خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. سوات سره تعلق لرونکې پښتو مشهوره شاعره نور احساس چې څه وخت کې سید ولی شاه سره لانجه شروع وه، د سید ولی شاه له وجې د خپل مخ راښکاره کړو. وایي ما د سید ولی شاه له وجې خپل عزت خلکو ته وښودو او اوس زه د هلک سره تښتېدلی یم. ډېر ځل به شي چې زه به د هلک سره واده وکړم. دوستانو تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې هغه هلک لا نه دی ښودلی، خو وایي چې ډېر ځل به زه تاسو ته وښیم چې زه چا سره وتښتېدم او ده سره ما ولې داسې کار وکړو. دوستانو نور احساس وایي موږ تر اوسه پورې څه غلط کار نه دی کړی. ډېر ځل به شي چې موږ به واده وکړو او زموږ د واده تصویران زموږ د واده ویډیوګانې به په سوشل میډیا باندې وویل شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انشاءالله خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.